کرپشن سیوا شو چې نن مطلب کوم ادارې ته ځي که کوم سړي ته ځي دومره کرپشن زما په خیال په تاریخ کې نه دی شوی چې زمونږ لس کاله وشو چې په دې صوبه کې حکومت چې کوم را روان دی نو هغه تاسو ته پته ده چې که دلته کې نیب دی که دلته کې اقتصاد عدالت دی هغوی ته اپیل کوو چې کم از کم د سترګو نه پټۍ لرې کړي چې کوم خلک په دې کرپشن کې ایم پی ای دی که ایم این ای دی که بل دی که بل چې څوک هم په دې کې ملوث دي سره بچي چې دلته کې مثال په طور هغه په عام هغه کې میلاویږي په 18000 15000 والا 10000 په منځ کې نن هغه پاتې چې کومه په 10000 میلاویده هغه په 1,20,000 روپۍ باندې میلاویږي او هغه د بدقسمتۍ نه چې سرکاري خلک یې راوړي کوم ترجمان چې دی هغه راپاسې یو د خلکو د ټوپکمارو د هغې دهشتګردو چې زما علاقه تباه کوي زما قوم تباه کوي زما خاوره تباه کوي زما تعلیم تباه کوي زما ترقي تباه کوي د هغې سپورټ کوي د هغې ترجماني کوي سردار حسین بابک په دې وخت کې دا د عوامي نیشنل پارټۍ متحد نمایندګي نه کوي دا د ټول پښتنو نمایندګي کوي د دې ټولې پښتنې خاورې نمایندګي کوي جی په بونیر خو مونږ ډېره خبره وکړه او مونږ ګڼل دا چې یاره د بونیر روډونه چې دي هغه به هم سیټ شوي او کم ماربل انډسټریز چې د هغې ته اوس هم بېشماره مشکلات دي نو دا دومره اقتدار تیر شو تاسو راغلی دا مختلف ملګري رالل ولې بونیر چې دی پسمانده دی د دې ترقي چې دی هغه شان نشته کم چې په نورو ډسټرکونو کې ترقي ده بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې د بونیر ته تاسو دوره وکړو بیا په داسې موقع باندې چې دلته کې د توریرو چې کومو د چوپال پرانسته وشوه نو زما په خیال تاسو هم ډېره زیاته شکریا ادا کوو د هغې هم ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې د بونیر په خاوره باندې هغې ډېر ښه چوپال کوله او کو د بونیر زیاتره خلک په هلته هغې لته د کوم هدف پورې چې تاسو خبره وکړئ چې زما په خیال باندې دلته کې بدقسمتي زموږ دا ده چې زموږ لس کاله وشو چې په دې صوبه کې حکومت چې کوم را روان دی نو هغه تاسو ته پته ده هغوی دلته کې اواز کوو چې یاره مونږ کرپشن ختمو مونږ به دلته انصاف ورکوو مونږ به دلته ترقي ورکوو مونږ به تعلیم په مد کې د صحت په مد کې زما په خیال نن تاسو راشئ د بونیر حالات وګورئ چې دا لس کاله وشو زه وایم چې بونیر دومره زیات وروسته لاړه دلته کې که فرض که مثال یو 15 فوټه یو 15 ګزه روډ هغې روغ کې نو یو لوی قیامت روغ کې چې یاره مونږ خو روډ روغ کړو حالان دا زمونږ د روډونو حالات تاسو په دې رالی دا تاسو ولیده زموږ ماربلو چې دلته کې په بونیر کې دا یو ډېر لوی صنعت دی او ډېر لوی کاروبار دی هغه داسې حد ته تللی دی چې زما په خیال هر سړی ستومانه چې زه خپل لیزم بند کړم زه خپله کارخانه هم بند کړم بالکل جی بالکل د هر غاړې پرشر دی نن دلته کې تاسو زما یو ورور خبره وکړه چې یاره مطلب تاسو وګورئ چې دا سره بتي چې دا زما خپله باندې نه کارخانه شته او نه مې درنګ شته خو مطلب د بونیر د ترقۍ خبر چې دا زموږ فرض دی چې دا به مونږ ارزی کوو چې هغه سره بتي چې دلته کې مثال په طور هغه په عام هغه کې میلاویږي په 18000 15000 والا 10000 په منځ کې نن هغه باتي چې کومه په 10000 میلاویده هغه په 1,20,000 روپۍ باندې میلاویږي او هغه د بدقسمتۍ نه چې سرکاري خلک یې راوړي سرکاري خلک یې راوړي او هغه سمګلینګ بالکل جی بالکل جی بالکل او هغه دلته پابندي لګولې ده نو دا زموږ د بونیر دپاره ډېر لوی د افسوس بونیر د عوام دپاره ډېر د افسوس خبره ده بالکل خبره یې په نه راکړې دي زموږ بدقسمتي دا ده چې موږ بار بار دا خبره کوو چې یاره که زموږ د علاقې ته یو مسله را پیښه شي موږ به دلته خپل اواز اوچتو خو اسمبلو کې چې کوم هغه زور نیسي نو هلته خلک چې ناست دی لکه تاسو دې ته وګورئ چې نن زما د بونیر یا مطلب د سوات یا د ملکن ډیویژن یا زما د صوبې امن په داو لګېدلی امن او هغې کې مطلب مونږ اپیل وکړو دی ته چې تاسو مهرباني وکړئ چې یوه مطلب په دې اسمبلۍ کې خبره وکړئ دلته کې مونږ سره په جرګو کې شامل شئ دومره مطلب دا دی هغې ته ټیم نه میلاویږي چې هلته یا مطلب په دې ځکه چې که فرض که مثال پته بالکل نه جی بالکل نه مونږ ډېر په افسوس سره دا خبره کوو چې یاره زموږ دا نمایندګان چې تللي دي هلته خبره په دې نشي کوی او بیا مطلب دا دی ګورئ جي نن د دې صوبې کوم ترجمان چې دی هغه راپاسې یو د خلکو د ټوپکمارو د هغې دهشتګردو چې زما علاقه تباه کوي زما قوم تباه کوي زما خاوره تباه کوي زما تعلیم تباه کوي زما ترقي تباه کوي د هغې سپورټ کوي د هغې ترجماني کوي او مونږ دا وایو دا یو خبره کومه جي چې دلته کې ستاسو به هم په علم کې ما وختي هلته هم خبره وکړه
چې سردار حسین بابک صاحب خبره کوي او د دې پښتون قوم او د دې پښتني خاورې نمائندګي کوي نو نن مطلب د آی غاړې نه چې دغه ټوپکمارو یا دغه دهشتګردو یا دغه خلکو له لاسه طرفه هغوی ته مطلب ترټ میلاویږي هغه ورځ هغوی ته ترټ میلاو شوی دی. مونږ بالکل د دې مزاحمت هم کوو، بلکې دا مزاحمت په یوازې نه کوو، مونږ به مزاحمت کوو ځکه چې سردار حسین بابک په دې وخت کې دا د عوامي نیشنل پارټۍ مته نمائندګي نه کوي، دا د ټول پښتنو نمائندګي کوي، د دې ټولې پښتنې خاورې نمائندګي کوي. لہذا مونږ ټول پښتون قوم ته دا اپیل کوو چې د سردار حسین بابک صاحب په خبره کې خپل اواز یو کړي، د هغه ملاتړ وکړي او انشاءالله دا مونږ وایو چې که فرض که د سردار حسین بابک صاحب په وجود باندې کرخه مراله کرخه نو دا د هغه خلک واوري چې مونږ مطلب نور د صبر پیمان چې دا د مونږه ډکه شوې. دې سره سره ګوره که تاسو وګورئ چې نو زمونږ په دې خاوره کې څنګه چې ما خبره وکړه که فرض که مونږ ترقی عمل ګورو خو زموږ کرپشن سیوا شو چې نن مطلب کوم ادارې ته ځي که کوم سړي ته ځي دومره کرپشن زما په خل په تاریخ کې نه دی شوی. د هغې وجه بنیادي دا ده چې د هغې په وجه زما بنیر چې دی دا وروسته لاړ د مخکې تلو په ځای باندې. نو پکار دا ده چې مونږ هغه ادارو ته چې که دلته کې نیب دی که دلته کې احتساب عدالت دی هغوی ته اپیل کوو چې کم از کم د سترګو نه پټۍ لرې کړي، دې دغه باندې لږ نظر وساتي چې کوم خلک په دې کرپشن کې که هغه سرکاري دی او که هغه ام پی ای دی که ام این ای دی که بل دی که بل چې څوک هم په دې کې ملوث دي پکار دا ده چې هغوی ته مطلب دا بالکل چې بالکل